عمدک کشان منافقین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مو چې هغوی به د حضور علیه الصلاۃ والسلام په علم باندې اعتراضات کول. په دې دور کې هم دغه نظریې پیروکاران هم په هغه نهج باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کوي. لکه څنګه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د منافقانو علامات ښودلي چې دی به دروغ وي، لکه څنګه چې د زمونږ په استاد محترم جامع الفنون مفتی نظام الدین سرکانی صاحب سلمه الباری باندې کم دروغ او کم نازیبا الفاظ سره یاد کړی دی. حالان کې د زمونږ سره اصولی اختلاف شته دی، اعتقادي اختلاف شته دی، نظریاتی اختلاف شته دی، خو د دې خبرې تعلق مونږ سره نشته چې مفتی صاحب خدا سي دی یای په دروغ ویلی چې د الته کې کسان کېنولي او د شریعت خلاف کارونه هغوی کوي. زما ستا سره اعتقادي اختلاف هم شته دی، نظریاتي اختلاف هم شته دی، اصولي اختلاف هم شته دی، خو زما ستا د ذات سره سویمه ده. زه خو دا نشم ویلی چې ته وړوکې غونتی، ته روجیلې او ته مندرې، زما د دې سره څه کار دی چې زه تاته ویم. اگر چې زه فی الواقع به درست ویم، په خارج کې هم داسې یې ته، خو زما د دې سره څه کار دی. څنګه دروغ چې به هغه دور کې د رسول الله علیه السلام دور کې منافقانو به دروغ ویل، کم اعتراضات چې به د حضور علیه الصلاۃ والسلام په علم باندې منافقانو کول، اک اعتراضات هم په هغه نهج هم په هغه طریقه باندې ور عمده بدترین او بدبخت انسانان به د حضور علیه الصلاۃ والسلام په علم باندې اعتراضات کوي. د تحقیق میدان تراشه تا خو شاته لیبل لګولی دی تحقیق المسائل، نو چې ته په مسایلو کې تحقیق کې نو ستا د چا د ذات سره کار نشته. ستا تحقیق دا دی چې د علم غیب اطلاق چا په مخلوق باندې وکړو، دا انسان د ایمان نه خارج دی. زه وایم ستا دا خبره چې چا د علم غیب اطلاق په مخلوق باندې وکړو، ستا په خبره باندې، ستا په فتوا باندې، ستا په تحقیق باندې دک انسان د ایمان نه خلاصیږي. نو یاد ساته دا زما په لاس کې ستاسو دا کابرینو نه اشرف علی تهانویم دی، دا زما په لاس کې حفظ الایمان کتبخانه مجیدیه ملتان والا چاپ کړي، 14 نمبر صفحه ده. په دې کې لیکلي وی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته یا کل علوم غیبیه منی یا به بعضې منی، کل خو نشي منلی، خو که بعضې منی نو په بعضې کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام څه تخصیص نشته. دا د مشرانو په نسبت باندې خو په بعضی علوم غیبیو کې تخصیص د نبی علیہ السلام نشتا. نعوذ بالله ستاسو اکابرینو خو بعضی علوم غیبیه زید تم منلی، عمر تم منلی، خالد تم منلی، لیونی تا، مجنون تا، بهایم تم منلی. اگر چې دا په خپل زبان دی وزیمه غلطی ده، دا عظیمه خطا ده، عظیمه بیادبی ده. ستا هغه فتوا چې د علم غیب اطلاق څوک په مخلوق باندې کوي، دا انسان د ایمان نه خلاص دی. څوک خلاص شو؟ زه نه وایم تا په خپله باندې وې چام چې د علوم غیبیه او اطلاق په مخلوق باندې وکړو، دا د ایمان نه خلاص شو. اول نمبر څوک خلاص شو؟ دا کتاب د چا دی؟ دا د اشرف علی تانوی دی. دا چاوی چې د اشرف علی تانوی کړی، دا عبارات اکابر کې سرفراز خان صفدر مکتبات صفدریه کې په 190 نمبر صفحه باندې لیکلي چې حفظ الایمان کتاب دا د اشرف علی دی، او په دغه کتاب کې د بعضی علوم غیبیه او اطلاق په مخلوق باندې کړي. څوک په فتوا باندې کافر شو؟ نمبر 1. دویم نمبر دا زما په لاس کې تنقیدی متین دی. تا په خپل دوره تحقیق کې سوي چا چې د علوم غیبیه او اطلاق په مخلوق باندې وکړو، دا انسان د ایمان نه خلاص دی. غوږ ورته کېده چې څوک دی د ایمان نه خلاص کو. 162 نمبر صفحه باندې آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعضی علوم غیبیہ، بعضی علوم غیبیہ، بعضی علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے. بعضی علوم غیبیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تا رب ذوالجلال ورتوا کړی دي. اطلاق په د علم غیب چاو کو سرفراز خان صفدر. بعضی علوم غیبیہ او اطلاق چې چا په مخلوق باندې کو د ایمان نخلاص شو. سو خلاص شو. دویم نمبر
ستاسو مشر په خپل فتوا د خپل مرکزه ته ورسولو. دریم نمبر چا چې د علوم غیبیه او اطلاق مخلوق باندې وکړو دا د ایمان نه خلاصیږي، دا زما په لاس کې. تاسو ورته مفتی الثقلین وایې، محدث کبیر دی ستاسو په نسبت باندې، فقیه الازهر دی، مفتی اعظم دی، مفتی فرید دیوبندی. دا فتاوا فریدیه دا اول نمبر جلد دی او په صفحه نمبر 86 باندې دم د بعض علوم غیبیه او اطلاق په مخلوق باندې په نبی علیہ السلام باندې کړی دی، ستا په فتوا باندې چاله د امیل او سیره واچولا. دا دریم نمبر حواله. سلورم نمبر حواله تا په خپل بیان کې تحقیق المسائل کې ځکه ته تحقیق کې کنه نو دومره زبردست تحقیق تیو کو چې سم شروع دی پیچولې ده. سلورم نمبر ستا د تحقیق هغه ملغلره چې تا خپل اکابرینو ته گریوان ته چولې ده. سلورم نمبر حواله. سلورم نمبر فتوا دی پچا لګولې ده معرف القرآن. دریم نمبر جلد د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب هغه په 796 نمبر صفحه باندې لیکلی د رسول الله علیه السلام د علم غیب تقاضا ادب صدا، یعنی د رسول الله علیه السلام چې کله د علم غیب خبر راشي نو تقاضا ادب صدا، نو د ادب طریقه خودلې ده. جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضے ادب یہ ہے. وی تقاضے ادب دادا داوره تو خو په اردو نه پوهېږي خو زه درته ترجمه کوم. تو خو اکثر د چمکادړ نن بیا هغه ټپس ته جوړ کې او د اولو په ځای اولون وې، خو زه درته ساده پښتو کې وایم. تی شفیع صاحب لیکلی معارف القرآن دریم جلد کې کہ یوں نہ کہا جائے آپ غیب نہیں جانتے تھے. دا سے موایا کہ رسول اللہ علیہ السلام غیب نہ پیجنی، بلکہ یوں کہا جائے بلکہ دا سی وایا پختو کی وایا بلکہ دا سی وایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو کہ نبی علیہ السلام تا امور غیبیہ کا بہت بڑا علم دیا تا. وی رسول اللہ علیہ السلام تا رب ذوالجلال دا دیر امور غیبیو دیر پلوی پیمانی سرا دا غیب علم ورکڑے دی. پوش پی استا اکابرین دی چې تا په خپل باندې ویلی دی چا چې د علوم غیبیه او اطلاق په مخلوق باندې وکړو هغه انسان د ایمان د چوکاټ نه بهر شو. څوک ته بهر که هغه تا خپل پته ولګېده او ان شاء الله تعالی ستاسو د دغه کور نه د 11وی شریف په مناسبت سره 1100 حوالی بس تاسو د دیوبند نه یو کتاب به درته خیم چې ستاسو اکابرینو د علم غیب اطلاق په مخلوق باندې د حضور علیه السلام په علم باندې کړي. زه درته دا نه وایم چې تفسیر ابن کثیر د مخلوق د نبی علیہ السلام په علم باندې د علم غیب اطلاق کړی دی. زه درته ساوي نه ښیم چې صاحب د ساوي د مخلوق په علم باندې د حضور علیہ السلام په علم باندې د علم غیب اطلاق کړی دی. زه درته قرطبي نه پیش کوم، روح المعانی درته نه پیش کوم، روح البیان درته نه پیش کوم. ستاسو د اکابرین کتابونه درته د 1100 پورې درته زه پیش کولی شم چې ستاسو اکابرینو په خپله د حضور علیہ السلام په علم باندې د علم غیب اطلاق کړی دی. اوس تا خوښه ده که ورته مشرکان وې، که ورته کافران وې، که ورته بېایمانه وې، که خپله کابر ورته چې سم ورته وې، ځکه دا خو ستا تحقیق دی او ډېر زبردست تحقیق دی. کیدای شي د دې نه نورم زبردست تحقیق وکړي، کیدای شي په بل طرف یې ورواړی. رب ذوالجلال دی دا پاکستان د داسې شرپسندو نه په خپل زمان کې وساتي.